یو سړی و نیک صوفي و د هغه په کلي کې یو ونه وه د هغه اونې به خلکو عبادتونه کول خلک هم قمقل خلک دی نو پخوا دلته م یو سوری ونه وه د مشرانو ته پته ده ماشوم به پکې وردن لکه په هغه سوري کې چې په ده سوری شوی دی په هغه سوري کې به وردن لکه پورې غاړه به وي سوری جوړ شو هلکه خدای ته وګوره نو اونه خو خشاک دی نو سوځی به نو اونه خو تا نشي جوړولی که نه قمقل خلک یې اونې به خلکو صاحب عبادت کو چا به ورته توره ویزاندول چا به څوک به ترې تاوېدل یو لوی نخره جوړه شوه اون عبادت شروع شو طوافونه د ونې شروع شو ګناهونه شروع شو دا شیخ الاسلام چې و نیک سړی صوفي دوی دا څه مصیبت دی خلک به یې منې کول خلک نه منې کېدل او بیا ښځو ته نه دی خدای ساته یوه ښځه چې وایي که نه چې زه خو خویه خورې هغه ونې له لاړم او ښکل مې کړه او پې مې خوږېدې ټیک ټاک شو بس خو او ښځه خو بیا په کوڅو کې چکر هم لګوي نو چې بلې ته سبا د ښځو هیلې ګوره بس تماشا کوه چې بیا څومره ښځې ورماتي صاحب اون عبادت شروع شو اونه کې کفریات شرکیات شروع شو او نخرې شروع شو دا صوفي خلک منې کوي خلک نه منې کېږي اخره کې تبرګي اوچت کو په دوګیا کې چې زما او دا ونه ووامه چې قصه خلاصه شي بنیاد جرله ختمه کوم چې په لاره ته یو سړی والا مخې له ورغی سړی ورته وایي ملګري څه کوې یاره د دې ونې دا خلک عبادتونه کوي یو ترې تاویږي دا ونه ختموم د ویښه یې وامه چې قصه خلاصه شي دا ته پاګلې ونه وې نه نه خلک د ونه عبادت کوي سجدې ورته کوي ګناه والا عمل کوي وی ګوره ټیک ته چې عبادت هم خلک کوي د ګناه عمل هم کوي خو ګورې اونه کې خیر هم شته که خلک سوري ته هم کښېني میوه هم ته خلک خوري ګړې چیلی وخان هم ورته خلک لاندې کښېنوي سملی مسافر هم د سوري لاندې کېږي نو فایدې ورته نه ګورې هغه وایي وروره دا فایدې بېکاره دي لږې دي او تاوان یې ډېر زیات دی خلک یې ګمراهان کړل ونه وه بیا ورته څه وایه سړی دیک بخته څوک به رسره جګړه وکړي چې ته په ونه ولې وې جنګ به رسره وکړي هلکه د ګناه ښار خلک کوي ته برګې مې په اوږه دی نه پرېږدم دا ونه وه خیر سره او ته دلیل وایي دیم وایي اخره کې هغه ورته وایي نه دې پرېږدم نه شي والی لا اول دې زه نه پرېږدم وایي ته څوک یې سره په جګړه شو چې په جګړه شو دا صوفي صاحب لګي شو هغه درېمګړی اوچت کو چې ځمکې لی راوبراو یو پلسینه ولې څو ټوپونه ون چې دې خوا شو هغه ورته وایي نه دې پرېږدم د خوار شي یو ځل خو مې راوبرولې بیا اوچت که خانګو کې لاس ورکړه بیا راوبراو بیا نه پرېږدي بیا اوچت کو بیا راوبراو سړی ورته ویل لکه تو درېږه زه ټیک ده طاقتمنې خو یو چل ده تا ته ما ته جوړه کړه دا ونه مه وه لاندې خلک سوري ته مسافر کښېني او اونې بوټ اونه ده ولې وې او داسې وکړه تاله به زه هر سار یوه شرپی در کوم پلانکي ځای کې به پرتی بس ته دغه هغه اشرپی ښځې باندې هم خوراک کوه بچو باندې هم کوه خیراتونه هم کوه صدقې هم کوه او خلکو ته وایه که نه چې د ونې عبادت مه کوئ دا نیکي کوه او هغه اشرپی خو دینار د سرو زرو پونډ تا ته به پې میلاویږي بس هغه نیکي کوه او چې د اشرپی واورېدل که نه نوړې لږ غوندې وښویده پیسو ته څوک چې ته ټینګېدی شي نړۍ نرم شو یاره واقعي دا دې مخو وې رښتیا دا ونه ولې وام سوري ته خلک کښېني ګوره بل راوړېده او دا خلک مسافر هم ورته کښېني او میوه هم ده پکې زه به ټیک شو اشرپی به کم دی پلانکي ځای کې به پرتی سهار چې پاسېد وې کتل اشرپی پرته وه بلو چې بیا پاسې د غزیل اشرپی پرته وه بلو بیا پاسې غزیل اشرپی په سړی سور کې دی بس ښځې موږ څه کوو پونه خلک عبادتونه کوي خدای دې ټول سره دوزخ ته بوځي موږ ته شی میلاویږي روپۍ میلاویږي موږ بخ دغه څه کوو نصیحت به کوو خلکو ته که نه بلو چې وکتل چې ځای له ورغې خښتې اوچته کړه اشرپی نشته هلکه اشرپی خو بند دی بل سهار یې وکتل اشرپی بیا نشته چې نشته کور ته لاړو تبرګې یې په اوږه کړه
ونه وام چې راغی هغه سړی ورته بیا ولاړو څه کې وی به دا ونه وام نه پرېږدم نه شي والی وی خواشه بروز مې سوپړه قواله وي او را برولې مې وي خوار شیخ بس په جګړه چې په جګړه شو هغه سړی لګي شو او سوپی سے بوچت کوز مکه لرو بارو ته هم نشي والی ته به وامه دی بیا ته بوچت ک به له خانګو کې لاس ورګ اورا به برو بیا راو برو دی وته دې لکه اونه بسره دی خو خپل کار وکي خو دارات وایا چې بلوس خو ستاله ک بادي و چې به موچت له وبمه هو برولې دنو خو خوارشي دنه بشیر جان جوړ شوی دی لوی غر دنه جوړ دی زدی مال دی اور میں ایک مات کو برباد دیکھلم او تو ویدی انسان نیم شیطانیم خواہ شیطانیم ابر اور چتر روانوی نو خدای لروانوی کار دی اللہ دا پارو نو زستا مقابلہ کے نشم ٹنگی دی او نن چی روانی خدای لنی روان اشرپه بند شوی ده اغیل روانه نو د خدای مدد نن تا سره نشته بل د خدای مدد د سره تمه به خبره پوه شوې حضرت علی رضی الله عنه او د یو کافر مقابله لاله چراله علی سے قبادرو تاسو ته شعر خدا وای اسد الله الله زمره په جګړه شو علی سے دا سړی چې دینو اوچته کو زمکه لرو برو او پسینه کېداس او تور راواغشتو سټه ته پرې کو هغه سړی څه چالو کو هغه د الله نه د حضرت علی سے په مخ لاړې ټوکړي جلالی ټوکړي علی صاحب نه پاسه می بل وخت بګور مرګرو ته وین عجیبه سړی دې پرې خو ده مونږ خو وی چې لاړې د باندې ټوکړي نو اوس به سره تسلو وکې اوس خو به یوازې سر پرې کول نه سر من به ته وباسه وی نه 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 داسې نه ده په وختي مې د خدای د پاره را غورځولیو پیغمبر ته کنزل کړی د خدای د پاره مې را غورځولیو اوس چې را باندې لاړې ټوکړې نو د ځان جذبه مې پیدا شوه چې د مال دې په مخ لاړې ټوکړې په دې وجه دې وجنم نه نه د خدای د پاره خبره ختمه شوه ځان د پاره شوه نو بس پرې مې خو ده بل ځای به بیا ګیر کم د خدای د پاره بیا به سره ګورم سړی خدای مسلمان کړ سړی وګورو هغه سړی الله پاک مسلمان آکار چې کوو مونږ چا د پاره وکړو الله د پاره بس دنیا کې به الله مدد کوي آخرت کې خود دې خو دنیا کې دې الله مدد کوي او کدا خدای د پاره دې او زما قسم په خدای صحابو کې دا صفت او زما قسم په خدای رسول الله مبارک دا صفت دا خدای خبره به ودی کې به دوی منوا قران حکیم کې په جاهلیت کې به خذ لس خذ کړي د یو سړی تلس خذ وي لس خذ اته خذ اتلس خذ بشیر جان ته یو نه ملاويږي ها اتلس خذ دا شریعت کې جایز وي آیت نازل شو چې سلور خذو نه زیات من دي بس چې اعلان وکړ رسول الله مبارک چې خذ سلور نور ختم او چې اتلس خذ دي خو بچي به نه یوي ویګن پینځه خذ دي خو پینځو بچي به میکن شپږ خذ دي شپږو بچي به میکن اترې اتو بخ بچي به میکن نو خذ پر خود لسان کړ ها مونږ موليان کې وسړی ته چې دا خذ پرې ده والله چې پلار ته لاړ چې ما ترې دو چې خذ پرې دا به موږ کوم دا مطلب دی رسول الله مبارک اعلان وکړ چې خدای پاک اعلان کوي چې سلور نجات ختم یو راغی وې سب اتمه خدي دي سوکم وې سلور صد باقي پرې ده خجي پرې مې بدراغه اتلس خدي مې دي سوکم ور سره وې سلور صد باقي پرې ده دیونه وی چې الله رسوله خدای ته وا چې دې حکم کې ترمیمو کی بچی مې دي ته جو نه دي دې سره سوک نه 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 الله حکم دې خدي ختم بل کار بګي بس دې کیسه دي اډر راغی خزه خو کافران هم دغه په نکاح کې وي د مسلمانانو اډر راغی چې بس د چا په نکاح کې کافر خزه پرېګل بس ختم مسلمانه بساته دا وی دانه وي چې الا دا خو ما خزر او بچی مې دي او خدای ته وای ترمیم پکېږي نه 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 بس الله حکم دې فټافټ ختم ده ته کافر ختم خزو تا ګورا
خزه به د کافر په نکاح کې نه، هغه زمانہ کې خزه د کافرانو په نکاحګانو کې لومبه زمانہ، بس چې خاوند چا کافر د خزه تیزی. اوس خزه ته ګوره، ها الکه ته کافر ایمان راوړې؟ نه راوړم، سلام علیکم، فټا عمل دا عمل. زمانه قسم په خدای چې د صحابه جون ته ګوره سړی حیران شي. دوی منشته د الله حکم، دوی منشته بس خزه پرې مې خو ده خزه ته وی خاوند کافر دي ذاته دلالم ته سړی ته وی سالور ساته دا باقي پرې مې خو ده بس دې ته ایمان وای. د خدای حکم دی، خبره ختم دی. کې سړي دغه چونو چرانه کو، یو خوا خدای بل خوا خزا، یو خوا خدای بل خوا دنیا، یو خوا خدای بل خوا خاون. نو مونږ خو په خله ټول وایو چې خدای بالو، دا څه ده کنه دا، لیکن عملی طور دا ثبوت چا ور کړی دی؟ صحابه کرام ور کړی. عبد الله ابن ابی په دې منافقانو کې لوی سردارو، غټ منافق د منافقانو سردارو. او منافق باغو چې په خله به مسلمانو په ظاهر کې او په لکه به کافرو. مونږ به کو دلته نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم پر پسې شاته ولاړو. یوازې منظم نه، روجې به نه وي، یوازې روجې نه، جهاد لبم ته باقاعده جهاد لبم د رسول الله مبارک سره مشوره کې بم ناست. وحد جهاد د مشوره کې پکې ناست، پټکي والے دي ناست، ذکر هم کوي لګیا جهاد لمزي. الته جهاد کې مسله پیښه شوه، یو مهاجر او د انصاری جګړه جوړه شوه. د مهاجر او د انصاری جګړه جوړه شوه. جګړه جوړه شوه او بکمه وی او ساروی ډیرو. یو انصاری دی هغه ځان لا هاوس چوپ کو، اوس هم بعض خلک ویل ما چوپ کو، هاوس چوپ کو. یو مهاجر ورغه او د اوخه پړې سس کې دی هاوس نو بوس کی. انصاری ورته وی یا خو هغه دا اوخه دی دا به ما ځان لا چوپ کړی، اوخه ولا خو کړه. هغه غوسه ورله چې غوسه ورله بس هغه بند شلو چې بند شلو بټول لاله. انصاری لړکی اوچت ک مهاجر په سر وو، مهاجر لړکی اوچت ک انصاری وو. هغه ویال المهاجرین، اے مهاجر راشه مدد مې وکي. انصار ویال الانصار، اے انصار راشه مدد مې وکي. انصار موچت شو، مهاجر موچت شو، جګړه جوړه شو. حضور پاک چې دا خبره وریدا او دا څه خراب خبرې کوي. دا قومیت دا د پیجنګلو د پاره دی، دې د پاره نه چې قومي به قومي سره په ګناه کې مدريږي. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. پنهکه کې به یو بل سره ودرېږي، په ګناه کې به نه ودرېږي. زوی دی ولې نه پلار دی ولې نه. دې موقع نه عبد الله ابن ابي فائدہ واغشته چې د مهاجر او د انصار قربان شو. نو دې سوې مارته نه وي چې دا مهاجر بدر باندې را لګي، ما د تنوي چې دا مپرې ده او که مدینه تلاړو لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. کوم مدینه تلاړو نو موږ عزتمن خلک یو، دا مهاجر ذلیل دي عاذن بالله دا بو بس. حضور پاک مهاجر وکړ، اشاره وشوه، دا خبره وکړه نبی عليه السلام ته اطلاع ورسېده. حضور پاک دا عبد الله ابن ابي راغوخته وتا دا خبره کړې مونږ ته ذلیل ویلې دي. هغه منافق قسم خوړل چې قسم دې کدا ما ویلې معنی دی، دا معنی دی. او سیبا بیا خو چې پیغمبر आवाज وکړ د خیراشه مهاجر انصار جدا شو، خو چې پیغمبر راغه او आवाज وکړ خبره ختم، جنگ ختم، فورا ختم. بیا رونو د قسم خوړل دا معنی دی ویلې. حضور پاک قبل صحابي ته ویسه په خلق الزامونه لټه آیات نازل شو چې ویلې دي. قران حکیم کې الله آیات نازل کړي چې ظالم دا خبره کړې ده. زوی دی دا غنم عبد الله دی او زوی ډیر نیک سړی دی، مسلمان صالح، منافق نه دی. هغه خبر شو او راغی حضور پاک ته وی دا الله رسوله زه خبر شوم چې تا زما د پلار د مرګ حکم کړی دی، نو که داسې وی نو په بل چا مه وجنه،
پلار مې دې اسنه چې بل څوک په غزار کوي او ما کې د پلار والے او د زوی والے جذبه راشي چې ته دوزخ ته نه خوېږم. نو کتا د ما د پلار د مرګ حکم کړي نو په بل چا مو وجنا ما ته حکم وکړه ما د پلار سر به ستا خپو کې پروت دی. پلار نشتا څوک بالوسو الله رسول دې ته ایمان وایي. حضور پاک ته نه ما استاد پلار د مرګ خبره نه کړ ما نه دی ویل سره راغی لاړو پلار را روانو په اس باندې سورو راکو دې کا دا اوخ باندې راکو دې او یا پاسو وی تا ځان ته عزتمن ویلی دی حضور پاک ته ذلیل ویلی دی قسم په او علی عبد الله ته دماغ عبد الله زوی نه ویم او د دې پلار وزوی ربینه کریوان نه ونیو تو دما څنګه عبد الله زوی وی بابا زدی زوی ما ته می پلار او مغه ما او د پیغمبر نه راته ګران نه قسم په خدای سر دیوام شابه دا به چې زه ذلیل مو رسول الله مبارک عزت مند دی یعنی اس سے سر پرې کوم وی زه ذلیل مو رسول الله مبارک عزت مند وی بیا وایا وی زه ذلیل انا اذل وهو اعز هغه عزت مند وی بیا وایا وی زه ډیر ذلیل مو رسول الله مبارک ډیر عزت مند دی وی زه په مخه دی الله معاف کړي. نو کار چې کو چا د پاره وکړو الله او قبل چا د پاره مو کو ختم. بس یو اخیری یو حدیث ترته وې یو سړی راغی حضرت ابو هريره رضی الله عنه مدینه منوره ته ور سره کېناست. تاسو کوی دا پیغمبر مبارک صحابي دی. وی ابو هريره یو خبره ده کوم یو حدیث راته داسې وایا چې تا د حضور پاک مبارک نه په خپل غوږونو اورېدلی ستاسو دا غمینس کې بل څوک نی په سترګو دی وته کتل پړه کې دی یاد کړی راته وایي پیدا وته وینو حضرت ابو هريره صاحب وته وی چې او ما یو حدیث ته حضور پاک نه اورېدلی دی چې کله وی د ما په سترګو وته کتل زمو دا غمینس کې بل څوک نو په دې غوږونو مې ته اورېدلې دی لکه مې یاد کړی دی او بیا ابو هريره چغه کړی بے هوشه پرېوت چې هوش کې راغی اے مرګري یو حدیث په د حضور پاک نه اورېدلې دی په دقه غوږونو چې وی ما او ته په داس سترګو کتل لکه مې یاد کړی دی او زمو د حضور پاک منځ کې بل څوک نو چغه کړی بیا بے هوشه پرېوت چې بیا هوش کې راغی خلکو یې ځنه یک وخت دا دې سوکل سړی دی لاله ملک مرګري دلته راشه ما د حضور پاک نه حدیث اورېدلې دی په دا غوږونو مې اورېدلې چې کله وی په دې سترګو مې وته کتل په دې لکه مې یاد کړی دی او زمو د حضور پاک میاس کې بل څوک نو سکم حدیث وی حضور پاک کو فرمایل چې د قیامت پر ورځ به الله یو سړی را مخ کې بندا مال می در کړو تاسو کړی دی پکې الله مال درا کړو ما ډیر ک تجارت به پکې وکړ او ما ستا پر رضا کې خرج کړی دی الله وی کذب ته دروغ دی وې چې څومره فرشتي په میدان کې دي ټولي بوې ته وی کذب ته دروغ دی وې تا خدای لپاره د خیراتونه کړی دي چې خلک وی پلان کې ډیر سخی سړی دی مال دې نه دی کړی نوملا نو هغه د طویل شوی دی هغه سخی د طویل شوی دی دلته دې سره وړي دي سپېمو کې وته زنجیر واچوي پړ بخي جهنم ته ورځوي بل دوی بندا روغ صحت وجود میں درکړو سری کړی دي الله جهاد میں وکړو او ځان میں شهید کستا د رضا د پاره ته خبره او بالکل جهاد دې کړی دي شهید شوی میں او مال نه ګوره دې د پاره چې خلکو چې فلان کې ډېر بهادر دی چې کم نوم لري کړی دی هغه نوم دې په دنیا کې ګټلې دی دلته دې څه کړوړي دي سپېمو کې ولا زنجیر واچو دوزخ دې پړ مخه ورځي بل ته وی تعالی میں قرآن در کړو قاری سے صدی کړی دی الله شپه او ورځ میں قرآن لسته دی دروغ دی وې کذبتا فرشتي وې ټول وې دروغ دی وې تا قرآن دې لپاره لسته چې خلک وی فلان کې ډېر خپل قاری دی نو چې سره دې کړی دی نو هغه انعام دې په دنیا کې ګټلې دی دلته سم نشتا دلم سپېمو کې زنجیر واچوي پړ مخه دوزخ ته ورځوي ابو هريره وی حضور پاک او فرمایل کہ دا درې هغه خلق دي چې لومبه به الله دوزخ په دوی غرغنده کی
جهاد غوندې عمل یې کړی دی او بل خیراتونه کړي دي او بل قرآن لوستی دی خو خدای لنا د نوم دپاره د دنیا دپاره اسم نه ختم ترونو کم کار چې کوو چا دپاره به کوو نن سبا ګورې تاسو پوهیږو نن سبا زمونږ غټ غټ عبادتونه د دنیا دپاره څنګه پلان کې بیمار دی پګه خلک وایي لکه پلان کې نه جوړې تپوس یې کوو ولې زما یې کړی اوس پرون زما پلار نه جوړ د هغې تپوس یې کړی چې دی کوم څه پلان کې او پرون مال هم راغلی وزم ولا ورځم دا اوس د خدای دپاره شو که د دنیا دپاره تاسو وایم دنیا دپاره پلان کې مړ دی او جنازه د 5 بجې ده چې ځو ولې زما پلار له راغلی اوس پرون مال راغلی اوس زه ولاړ وزم نه دا د عدل بدل شو خدای له نه شو هلکه پلان کې مړ دی قبر له ځو ولې زما قبر له راغلی اوس ٹھیک تا کله به مسلمان وزګاری جنازې بلار چې کله بنې انسان کله به سړی قبر لار چې کله ولار نشي لیکن زمون غم خادي دا قبر کنيستل دا تپوس پختنه دا جنازه دا ډېر لوی غټ غټ عبادتونه دي دا موږ نن په عدل بدل دا د خدای لپاره نه دي نو چې کم کار کوو چا لپاره وکړو بس دا وکړو څوک دا وزګاره د هر مسلمان جنازې لاله شه پیژنې وکړه پیژنې دا راغلي دی وکنه وزګاره د هر مسلمان قبر وکنه وا وسته کېږي دله څوک راغتاله کړي دی کنه دی کړي او چې وزګاره د هر مسلمان ته پوس پختنه وکا دا کړي دی کنه د خدای لپاره بس نو الکار چې څومره سړی کوي الله لپاره دی نیک سړی عالم سړی صوفي سړی ډېر خیال ساته ډېر قدر کوه ولې د خدای رضا یې پیږي نور پکې سي بس وګوره چې په کوم سي زما الله خوشالي کې ځای کار وکړي ته ګور الله به دنیا کې مدد کوي او آخرت کې هم مدد کوي او که چرته د خدای لپاره نه کوي صرف پیسہ دې سره کړی دا صرف بچي صرف خزا نو نه به په دنیا کې خدای مدد کوي او آخرت کې پیسې نشته په لومبه زمانہ کې د جاهلیت په زمانہ کې به خلکو زیارتونو دتلل نو شرکی او کفري عملونه به کول زیارت ته ولاړ الله غنه به سيزونه غوښتل زیارت ته ولاړ بچي به ته غوښتل او زیارتونو نه بدل او طوافونه به ته کول او تیګي به خولولې او شمع او دیوی به وتبلولې نبی رسول الله اعلان وکړ بس دا به زیارت لتل منه شو نه بده اوس ګوره زیارت لتلو کې څه چل دی خو دې د پاره پابندي ولګولا چې دا خلک دلته د ګناه کارونه کوي نو اورګه د زیارت داتل وته بالکل بندو کله وته ویم چې خیر دی اسه زیارت لا تاسو اخرت توجه به پیدا شي او قبر به میاد شي نو د دوی دل کې عمره د جاهلیت ټک ټوک پروت تهغه اسه نه چې هغه ګناه ته بیا ونشي نو چې خړې رموده تیر شوا او د زیارت سره چې بدی کم گناهونه کول دا غیر نه دلونه تور شو نفرت پیدا شو نو بیا وته حکم وکړه نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخره ما خو تاسو د زیارت ته منې کړې وې د قبرونو دتلونه ولی ځکه تاسو بالته د ګناه کارونه کول ما منې کړه چې اسنه نیکیلم ورشه نو ګناه ته ورواو نه نو اوس تاسو زړونه تور شو نفرت پیدا شو اوس که قبرونو زیارت لدی نه تلی شي ولی خیرت ته یادای نو قانون او قاعده دا ده چې ګناه حرام شو د ګناه چې کوم اسباب دی او په کوم لار ورته رسیږي نو هغه اسباب خدای پاک پتا بندای نبی کریم صلی الله علیه وسلم بخاری کی او حدیث یو مثال ورکای او فرمای وی ګوره د چا ځمکه د وخت غیر چا پیره شپول تاو کړی دی یو شپول ته تاو کړی دی دې لپاره چې د شپول د غنو شپول دی چې د چا ګډه چیلې را درنه نشي نو یې مهرباني کاوه د شپول سره نږدې ګوره ګډه چیلې اون سره ګوره شپول سره نږدې غیا ده نو هغه کې خو ته سرول شي خو اغم پابندی دا د شپول خوا کې مسره وا ولی اسره چې شپول ته دا ګډه چیلې نږدې شي او دنه وګوري چې دنه خو بلا شوتل دی او چې تاسو عمومي وردن نشي چرتا نو د ګنا نه خو منه ته خو ګنا ته چې په کوم لار رسېږي هغه لار ته هم نه ورنږدې کېږي ولی ګنا ته چې ته زړه نشي دا قانون دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په کور کې تشریف فرماو ناستو دو بیبیانی د نبی علیہ السلام
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا او حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا دا ورسره ناشتی دی. یو صحابی دی دوالو سترگو باندې نابینا دی، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ دی را دن نشو ورلون دی پسترگو دوالا بی بیانی ام اقا سے ناستی دی. حضور پاک اگا دوالو بی بیانو تا دا مسلمانانو میندو تا او فرمایل وی تاسو پردی تشه اصلی راغی اغیو تسوی وی الیسا ہوا اعما دی لون ندی لا دی خلون دی پسترگو نابینا دی خمونگ نینی کنا وراج اغی پدلکی سوچ دقا ٹھیکو چی دی خلون دی پسترگو نو کرانا نواتو نو دی خمونگ تا نگوری نی زمونگ پا مخ نظر لگی، نی زمونگ پا لاس نظر لگی، نی زمونگ پا خپا نظر لگی، نی زمونگ ویختور تخکاری. الیسا ہو آما دی خمونگ نینی. رسول اللہ مبارک سو فرمائل افعمیاوانی انتما الستما تبصرانی ہی تاسو لندی ایسا تاسو نین ایسا کاغا نینی تاسو غورتا گورے کنا گورا دینا پتاو لگی دلا. اس دا بی بیانی دا مسلمانانو مین دے قرآن حکیم داغی متعلق اعلان کرے دے الطیبات للطیبین کہ دا پاکی خزی دے کہ دا نبی علیہ السلام مبارک دا غیق دا پارا کمی خزی خدای منتخب کرے داغینا پاک خزی پا دنیا کے نورے نبی کہ قرآن اعلان کی الطیبات للطیبین دا بی بیان پاکی دی دا پاکیزہ دی دا پاکیزہ دی. نو چی اللہ و تا پاکیزہ وئی ہاں نو سمر نیکانے شوی سمر پاکی شوی، لیکن بیام و تا رسول اللہ مبارک فرمائی چی کاغلون دی تاسو تا نگوری تاسو غورتا گورے کنا پردتے ہوکے دا ولی دروازہ بندو چی دروازہ بندشی چی یو خز سلیتا پا خنظرم گوری اسنا چی پڑکے سخارخ پیدا نشی او سروانی جوڑ نشی. نو دا قانون شو. نو سڑی خزو تا قتل او خز سڑو تا قتل دا پا شریعت کی گناہ دا نبا گورے نبا تا سڑی تا گورے نبا خز تا گورے او خز با مکمل پردہ کئی دا چی دا کور نبار اوزی نو دا با پردہ کی اوزی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی کم خز چی دا کور نبار اوتل او دی زان ڈولے کا نو شیطان دا خز دا خلقو پا نظر کے نورم ڈولے کی نو سڑی وطا گوری پلارا چیزی نو دا بدا سے چال نکی چی سڑی دان ترا مائل کی پلارا چیزی نو دا با اغا خوشبو نیستی مالی چی اغا بوئی کئی پلارا چیزی نو دا با مخ پٹ ساتی دا با لاسونا پٹ ساتی دا با پی پٹ ساتی دا با دان نبر بندائی. نبی علیہ السلام فرمائی چی سڑو لأغا خوشبوئی پا کار دا چی بوئی پکی و رنگ پکی نہیں رنگ والا خوشبوئی بسڑی نہیں استعمالی او خضو اغا خوشبوئی پکار دا چی بوئی پکی نی و رنگ پکی خضو رنگونا جیز دی. اوزم که خده دا بازارونو که رنگونا منگونا اخلی او دا خاون دا پارزان دولے کئی پا مخونو بانده یا پا شندو بانده او سرنگونا منگونا لگئی دا پا شریعت کی جیز دی منع ندی. دا عارضی تزیین دی دا خیر دی دا جائز دی. اگا خوشبوئی چی اگے کے بوئی نی رنگ پکی وی خضو لجائز دی. اگا خوشبوئی چی اگے کے بوئی وی اب خضا نے استعمالی ولی لکہ دا بوئی لارشی پا سڑی باندے لگی نو سڑی بیا توجہ خضی طرف تا پیدا شی نو خضا بچرم اگا کار نکی چی دا پا لارزی او دا سڑو سوچ زان ترا مائل کی دا سڑو سترگ زان ترا مائل کی دا سخت گناہ دا ناروا دی. دا نظر کا سڑی خضو تکی او دا گناہ پا نزیتے کئی خود دین آروا خو که دا گناہ پا نیت نینو بیام مکا و گناہ تا بتاو شے. دا نظر چی خد سلو تا کئی که دا گناہ پا نیت کئی خو دیر لوی جورم دے. العین ان العین زانیہ دا سترگ زناکار شوا چی سڑی پہ خدو تا گوری و خد پہ سلو تا گوری خو که دا گناہ پا نظر و تا نگوری نو بیام خد بسلو تا نگوری ولی اسنا گناہ طرف تا چرتا ورتاو نشی. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث تے دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ او دا حدیث قدسی دے. حدیث قدسی دیتا ہوئی کہ نبی علیہ السلام دا خدینا نقل کئی نو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
چې ما د نبی علیہ السلام مبارک نوریدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي عن ربه عز وجل، او نبی علیہ السلام د خپل رب نه نقل کوي. ورسخه رب سوی، رب فرمای النظرة سهم مسهوم من سهام ابلیس، النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس. وی دا نظر چې دی دا خراب نظر دا د شیطان د غشو نه زهریله غشی دی. دو قسمه غشي، یو دا دی چې سړی دی په اوویشته نو زه د هغې غشي نه با کیدی شي هغه سړی مړ شي، او یا که دا غشی دی ترې راوویسته نو هغه زخم به جوړ شي. او یو به د عربو دا چل کو چې تورې له دې غشي له به یې د زهر اوبه ورکړې، په اور کې به یې ګرم که، نو چې کله ګرم شي نو دې له خلک اوبه ورکوي دا لواران، نو د زهر اوبو کې به یې ومنډه، نو هغه غشی به زهریله شو. نو چې کله به هغه زخم جوړ که نو هغه زخم به بیا نه جوړېده، ابه زهریله و هغه زهر به زخم ته ننوتل، چې ننوتل ابه جوړېدل نه. نو نبی علیہ السلام سوی النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس، د شیطان په غشو کې یو غش دی خو زهریله غشی، زهریله غشی. نو دینه بزان ساته. من ترکها یو سړی دی او یو ښځه ولیدله، اوس دی ورته دا نظر کوي، نو دا داسې شوه لکه چې شیطان یو زهریله غشی استعمال کا. دا داسې زهر دی چې دا هغه ښځې تم نقصان رسی سرایت کی او تا تم نقصان رسی. نو فوراً تا ته خدای را یاد شو، او زما د دې ملا دا تقریر درته را یاد شو، او ملا صاحب خو جمعې پر ورځ ویلو چې دا ګناه ده، دا خو زهریله غشی دی، دا خو تاوان پیدا کوي. نو فوراً دې ته سترګې ښکته کړې، نو چې سترګې دې ښکته کړې نو نیکي دې څومره وشوه. نو الله وی ګورې دا نبی علیہ السلام دا الله نه نقل کوي من ترکها مخافتی، چا چې زما د یارې د وجې نه دا نظر دا غشی ون استعمال نه کړ، نظر یې فوراً واړو، زما د یارې د وجې نه نظر فوراً واړو. نو نتیجه څه شوه؟ ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی القلب، وی دا به ولې زه په داسې ایمان بدل کم چې د هغې خوند به دې په دې خپل کې محسوسوي. دا نظر اخوا کو په داسې ایمان به ولا بدل کم، په زړه کې به ولا داسې ایمان پیدا کم. ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی القلب، چې د هغې خوند او د هغې هغه خوشحالي به دې په دې خپل زړه کې محسوسوي. نو سړی ښځې ته نظر او ښځه سړي ته نظر دا ګناه شو ناروا دي، په ګناه کې به مبتلا شي. علما وی که سړی عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه غوندې لوی سړی وي، او ښځه د رابعه بصریه غوندې نیکه ښځه، رابعه بصریه هغې په خپل ژوند کې بې د قرآن د آیت نه د بل ټکي د خولې نه دی چې چا به مو سره خبره کوله نو جواب به د قرآن شریف په آیت ورکو، داسې آیت به وي چې د هغې نه به جواب معلومېده. چا به هم دې تپوس کو نو داسې آیت به د خولې نه وویسته چې د هغې نه به د هغه مسله معلومېدله. دا قانون بس د هغې د دې نه به خبرې معلومېدلې. نو قرآن د آیت نه بغیر خولې نه بل ټکې نه رسي، دومره نیکه ښځه وه. نو یې که سړی عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه وي او ښځه رابعه بصریې غوندې ښځی هغی، او دواړه په یو کوټه کې کېناستل، په ګناه په نیت نه هسې کېناستل، نو وی دریم به ورسره شیطاني هم به د عبدالقادر جیلاني صاحب او دا څومره نیکان، څومره بزرگان، څومره صالحان، خو دریم یې منځ کې څوک دی؟ شیطان دی، شیطان. نو دو کسا چې د یو بل نه پرده واجبی پردی دا به دواړه یو ځای نه کیني، بالکل به نه کیني، یو کوټه کې به نه کیني. نبی علیہ السلام مبارک نه تپوس شو افرأیت الحمو، د الله رسول لیور څه حکم دی؟ د ښځې لیور د خاوند رور وی الحمو الموت خو طبعی ده، وی لیور سره به په یو کوټه کې ښځه قطعا نه کیني، ګناه ده. په یو کور کې به لیور سره بالکل یوازې نه اوسي، ګناه ده. او که خفه کېږې ما زمونږ په وطن کې رواندار د لیور سره په موټر سایکل شاته سوری، لیور سره شاته موټر سایکل باندې خاوند ورور ته وایي زما دا هغه رواندار دی پلار کره بوځه، په موټر سایکل ورسره شاته سوره شي او لاس ته راتاو کي او روان یې کي، په څلور مذهبه ناروا حرام، ګناه ده، ګناه ده. مارونو د ترور زوی سره
د تره زوی سره د ماما زوی سره چې کوم انسان سره نکاح جایزي که دا خاوند مړ شو دی لیور سره نکاح کېږي دارون مړ شو دی لیور سره نکاح کېږي چې کوم انسان سره نکاح کېږي هغه سره کوټه کې یوازې په کور کې یوازې په موټر سایکل تلل د موټر په سیټ ناستا د بس په سیټ ناستا زما قسم د الله په ذات چې ګناه و ناروا ګناه کبیره لویه ګناه ده دا ولې موږ په ګناهونو کې سر یو دا ولې موږ الله خفه کوو دا ټول ګناهونه موږ لګیا دي کوو په کور کې دننه دا بالکل ناروا دي حرام دي او د ښځو فسادونه خو شته که نه د هغې نه خلاصېدی کم ځای شي نظر خو ډېر لوی لوی خلک تباه کړي دي د دمشق په جامع مسجد کې یو مؤذن و بانګونه به خو پخوا لوډ سپیکر نه وی نه به منارې ته ختېده په مناره کې به بانګ وي لګیا دی او خشته اواز دی سپین ګیری د شپېتو او یو اتیاو کالو تقریبا بوډا سپین ګیری سړی دی مناره کې بانګ وي او زمونږ فقها لیکي چې سړی بره په کوټګۍ کې یا په مناره کې بانګ وي نو د حی علی الصلاة او حی علی الفلاح دپاره ښي طرف ته او ګس طرف ته مخ بار ایستی شي ولې چې د اواز یې خلکو ته ورسېږي مناره کې بانګ وي لګیا دی حی علی الصلاة حی علی الصلاة دې خو یې مخ راواړو حی علی الفلاح حی علی الفلاح خو چې دې خو یې مخ راواړو نو د دې جومات د ګوټ سره یو کور و دیوال سره خوا کې د یهودیانو کور و هغې کې یو جینۍ باندې نظر ولګېد حی علی الفلاح په وخت کې چې نظر یې ولګېد بس نظر خښ شو زهریله نظر دې خښ شو تبی کوي سړی او غشي چې په کوم ځای اولي هلته زخم پیدا کوي او نظر والا غشي هلته زخم وروستو پیدا کوي چې کوم ځای نه ووت زخمي کوي لاول دا داسې غشي دی چې هلته زخم هم پیدا کوي خو هغه معمولي زخم دی چې د کوم ځای نه ووته د کوم ځای نه ووت ټولونو نه لومبې بم چې کوم ځای نه خلاص شو هغه ځای جاسوری کوي دماکه چې کوم ځای وشي بم خلاص شي نو نور خلک هم تباه کوي خو هلته کډه وباسي که نه وباسي نو دا هغه غشی دی چې د چا د سترګو نه اوت کډه هلته جوړوي تاوان هلته لاول پیدا کوي بل دی ته وروستو رسي هلته تاوان پیدا کوي نو بابا چې څنګه وکتل نو بابا نظر اوچلو نو دماکې په لکې وشوه دماکه وشوه اړه سوری شو چې بانګ یې څنګه خلاص کړ نو سر یې ورښکته کړ جنې ته داسې په برغو نیغ نیغ ګوري بوډا شیخ الاسلامه بیخ دی وزه د شپېتو اتیاو کالې داسې کې ښځه پې پیش وه جنې هغه دی نه اواز ورکړه ای بابا جي داسې کې پردو کورونو ته ګورې پردو ښځو ته ګورې داسې کې دی ورته وایي بس ته مې ولیدې او زما خوښه شوې بابا خدای ته وګوره داسې کې نه نه زما د سره مینه پیدا شوه او یره درخواست درته کوم ما سره نکاح وکړه ما سره واده وکړه بابا ځان ته م وګوره ما ته ستا خو د نوسۍ په ځای یم د کړوسۍ په ځای دی نو ته څه ګډې وډې وې خو دا عشق داسې شی دی چې سړی ړوند کونډ کړي دی ړوند کونډ دی چې د هغه شلم اسمان نه چغې وام دا څونه خلک به اوري ړوند کونډ چې ګوره د نظر طبع ته ګوره که شرم لال ختم حیا لاړه ختمه شوه نظر سره شرم لم لاړ شي او حیا مو سره بیا لاړه شي سړی بې حیا کی بالکل ما خو وې داسې دماکه سړي کې وکړي چې تبی راولي سړي نه حیا غونډه کي هغه جنې ورته بابا خدای ته وګوره نه که نه داسې کار دی جنې ما سر نکاح وکړه او خیر دی شریعت کې خو د عمر څه قید نشته او ته چې څه مهر غواړې پیسې غواړې هر څه چې خولې نه وباسې در کوم بس زما اړه در پسې بیللې دی ما سره خامخا واده وکړه جنې ورته بابا جي ته مسلمان یې او زه یهودڼه یم زموږ ستا دین د یو بل نه جدا دی دی ورته وایي خیر دی زموږ په دین کې د مسلمان د یهودڼې سره نکاح جایز ده او ته څه وایي ګوره هغې کې غیرت دی وایي ستا دین کې خو جایز ده خو زما ضمیر مال اجازت نه راکوي چې د یهودي نه ما سوا بل چا ته په نکاح شو مسلمان ته نه په نکاح کېږي یهودي ته به نکاح کېږي منتونه زاره شروع دي چغې شروع دي ښځه جنۍ تنګه کړه او جنۍ ورته اخره کې یو شرط ووی وی ښځه داسې کار د نکاح د سره کوم واده سره کوم خو د ایمان دې پرېږده او یهودي شه نه ده نه کور غواړم نه کالې غواړم نه پترې غواړم نه مهر غواړم راځه بس د اوس نه دی ښځی اوس راځه بس یهودي ملا لزو نه پلار سره مشوره او نه مور سره اوس د سره نکاح کوم زه چې ځو چې کوم خواوې ستا کور ته ځم
راځه بس اوس که نرې را میدان ته شه. بوډا دې بیا دې قبلوم، بوډا دې قبلو، پیسې مهرم نه غواړم، خو یهودي کېږي به که کېږي راځه بس یو ځو چې استاد ایمان پته ولګي. او بابا ورته وایي ما خو شپې تا اتیا کاله بانکونه ویلي، تلاوت ذکرونه مې کړي، ګیرې ته مې وګوره خلک به څه وایي. نو وایي دوه نه کېږي، دوه نه کېږي، ما سره مینه ده، زما دا شرط بل نشته. ای ښځې څه بل شرط ووایه، جیداد غواړه، کور اسم نه غواړم، دقه یو څیز غواړم که کې را میدان ته شم. ښځې ګرانه خبره ده، بانګونه منځونه مې کړي دي، نو بچې ګرانه ده، نو مخ ته یې خو اوله زرو کې پر دو ښځو د سره پاره ګوره چې دې ښه تنګ شو پوه چې بل کار خو نه کېږي. وی ښه یقیني خبره ده که یهودي شم نکاح را سره کې؟ وی بلکل یقیني خبره ده. وی ښه ایمان مې پرېښود او یهودي شم درلم، ایمان مې پرېښود یهودي شو درلم، ده اقرار مې وکړ. وی راځه خو چې پوړی باندې کېښوده خو په شوق کې او په منډو په تلوارو چې کله به وررسېږم چې ټس شو پوړی نه راوښوېده او داسې راوښوېده چې ځمکې له راورسېدو دقه سټې ولګېد، سټې مات شو، مردار شو. ګوره نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی ډېر کله ته یو سړي او د جنت په منځ کې به یو لیش مزلي، یو لیش، وی داسې کار به تیو شي چې د جنت په ځای به دوزخ ته وغورځېږي. د خو دغه مرګ و دا خپه به یې خامخا ښویده، ما خدای چې کوم ټیم مقرر کړي هم په هغه ټیم به مري، هغې کې یو سیکنډ مخکېوالی رستوالی نه کېږي. دا وله خدای لیکلې وه چې ته به همدقه خپلې خوېږي او راغورځېږي او سټ به دې ماتېږي او مرې به. نو که ده دا نظر نه وې چلولی او دې یهودي شوې نه وې نو بانګ یې ووی، ګوره بانګ اخره کې وی لا اله الا الله، الله اکبر پکې وی، او اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، ورسونه خال پال دی. نو که یهودی شوی نه وي د باغ نه پس مړ وي نو شهادت په هم نصیبو او نیغ به جنت ته ته. او یهودي شو د جنت په کم طرف ته لاړ؟ دوزخ ته. دا د څه د برکت نه لاړ؟ دا د سترګو د نظر د برکت. ځکه حضور پاک فرمایي چې السهم النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس. اوس به بل معنا وکما ابلیس دی په غشیولی، بل معنا اوس کومه خپل معنا څوک دی په غشیولی؟ ابلیس دی په غشیولی. سوره کید چې شابه نظر کاوه، د نظر دا ګناه ده ته ابلیس په دا وسوسه په ذریعه په دا زړه کې اچي پرې دی نه خطا خطا کوي دی. نو ولې د ابلیس په غشي ځانولې او ابلیس یې د وسوسې نه کم غشي تاله په دې زړه کې در واچو، نو په هغې ته به یو مسلمان ولې. دا د رسول الله مبارک خبره ده او د رب العالمین یې نقل کوي. نو دې وجې نه الله پاک سړو ته اعلان کوي، رب العالمین قرآن حکیم کې اعلان کوي چې قل للمؤمنین، اے د الله محبوبه، اے زما محبوبہ، دی مومنانو ته یو اعلان وکا یغضوا من ابصارهم چې نظر ښکته کی او خود ته نظر نه کوي، ويحفظوا فروجهم او د خپل اندامونو حفاظت وکي. که نظر دی ولګاو اندام روانې کوي، خپې روانې شي، بیا نظر دی ولګاو نو جبه روانې کوي، جبه خبرې شروع کوي. نظر دی اوچلو نو سترګې همیشوالی کوي، ورګه بیا بیا ورته ګورم. یحفظوا فروجهم د خپل اندامونو حفاظت وکا، ويحفظوا فذلك ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون. ګوره دې سره بس تا زړه پاک پاتې شي، نظر به دې پاک پاتې شي. او کته وې څوک خوشته نه دی لاره کې بل څوک نشته او به ګورم څوک خوشته نه، یا په دې موبایل کې به دې جنۍ ته وګورم څوک خوشته نه بلستن کې دننه. نو ان الله خبیر بما یصنعون، الله ایمان پټ نه ګوره درنه خبردار دا اعلان شو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چې کله مصر پته شو او حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ گورنر شو. مصر خو تاریخی ځمکه ده، مصر کې خو هغه ځای دی چې حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ پاتې شوی دی، وزیر او بیا بادشاہ. او مصر خو هغه ځای دی چې یعقوب علیہ السلام سره د زامنو لاړ او هلته کې دیره شو او بلا نسل دی خدای پیدا کا. او مصر هغه ځای چې فرعون په مقابله کې خدای حضرت موسی علیہ السلام راولېږه، معجزات یې ورته وښودل او بیا فرعون خدای په دریای نیل کې ورسره غرق کا. نو مصر خو مشهور زمانه د مصر خو قرآن حکیم کې ذکر راغلی دی
نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لار مصر تا چې دا مصر فتح شو حضرت ابو عبیده رضی اللہ عنہ دا مصر گورنر دی راشد لال بشو روان دی صاحب مصر تا دی ساروی کم دی او خلق دیر حضرت عمر صاحب تر یو غلام او غلام په شریک یو اوخ دی غلام پړی نیولې دی عمر صاحب په بار سور دی دو کسانو له یو اوخو مثلا 2 میله یا 3 میله یا 1 میل یا 4 میله به یو سورو نو به بیا کوشو پړی به ونیو بل باغه سه سورو دا عمر صاحب د کوزیدو نمبر راغی وی ودرېګا کوزیدا غلام ته تسورېګا غلام ته صاحب ته وی دا پړی نسم کړ دا ما نمبر اوس د کوزیدو راغی امیر المؤمنین ته غو بادشاہ زغو غلام ام دا کار زما د خدمت زما ده ما به پړی نیولی صاحب زبرن ناوی خیجه برا عمر خضور ورو رضی اللہ عنہ عمر صاحب لاندې کوشو غلام ته صاحب سکه وستما نمبر د کوزې دور راغی یا صاحب دغه د مصر را رسید او ټول خلق د استقبال لروته دي يهوديان دي په مصر کې عیسایان دي په مصر کې او ست استقبال لروته دي نو دا خلق بسوي مونږ پوری بخاندي چې امیر المؤمنین باندې تاسو د پړی واګه نیولې ده او یوازې امیر المؤمنین نه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفہ دی لوی شخصیت دی هغه نه داسې باندې کېږي نمبر زماره انصاف نه وکړلم غلام ته ویخېجه خلکو مرتمنه کې سبب هم شرمو امیر المؤمنین لګ 2-3 کیلومتره مزل دی باندې مونږ نه چو بل څوک په پړی نو سي بل ختم کوي نه انصاف نه وکړ اخلم اوس شو صاحب غلام برا سور يهوديانو کتابونه راغېستري عیسایانو کتابونه راغېستري هغه ته ګوري او عمر ته ګوري چې وګوري چې زمون کتابونو کې د نبی عليه السلام د دویم خلیفہ کوم صفات راغلي چې دا مغه دیو کنه دی کتاب ته وکتل وکم دا امیر المؤمنین داغه هغه اوخه او داغه غزیبه معلومو داغه اوخه او داغه غزیبه معلومو لخر به 15 سیو یو عیسی کې امیر المؤمنینو نو خلکو ته پتا وا نو چرال او دغه اوخ ته وکتل عمر صاحب چپ شغک مکوي تاسو وستاسو د امیر المؤمنین کم اوخ ته وی دغه وی دغه اوخ ته هغه باندې غلام ناستو هغه چې وکتل غلام ته وی بس وی دا تاسو امیر المؤمنین نه دی وی زمون په کتابونو کې چې د دویم خلیفہ کم صفت راغلي دی هغه دا سړی نه دی هغه خندل وی دا پړی چې نیولې دا امیر المؤمنین دی حضرت عمر فاروق دی چې وته وکتل وی دا دی نو يهوديان او عیسایانو دا چل کړو چې اغوی خو په بازارونو کې سوداګان خرڅولې نو جنکو ته وی دا سکارو کې چې دا سوداګان تاسو خرڅوي مټ ښکارا کې او سرونه سرتور کې او د مصر خلق خو دیم خولې خشته خلق دي خوبصورت خلق دي نو تاسو چې دا بنگړي منګړي او دا سودا مو دا خرڅوي نو مټ ښکارا کې سرونه سرتور کې او سټونه مرتخ ښکارا کې دا مسلمانان با په ګناه کې مبتلا نو قدیم کله په ګناه کې مبتلا کړل بیا مونږ ته 2 پیسو نه دي تر سوچ مسلمان کې حیا او غیرت نو کافر دته نشټینګيره خو چې د مسلمان نه حیا او غیرت وته د مثال د بادیوی دی بوستي څه پکې کاوه بیا ګوره دا غیتم په کتابونو کې دي نن مسلمان ولې ذلیل روان دی د سترګو نه حیا وته دلنه حیا او تیرا دغه بے حیائی او د کافرم دا سوچ راشه مسلمانانو کې فحاشی پیدا کا بے حیائی پیدا کا بیا چې سور سره کې کوا د ایمان طاقت او زور بتیو دی بیا نو جنکو سرونه سرتور کل مټه ښکارا کړلې او زه په دې شکارو کې سامان خرڅاو چې دا فوجان د مسلمانانو راچې نو موږ ته وګوري په فحاشی کې به سره مبتلا کو او بیا هغه ادم داسې کوله چې مسکا کېدل به مرته او قتل به مرتوازونه به کول ما سره دا شی دی او دا شی دی او چې عمر صاحب ارسه ولیدل پوه شو چې دا څه پیغام وړي دا او خشته جنہ کې دی دا خدا ټول پوج زما د ګناه په نظر په ګناه کې چي دا خو تبا کوي زما دا فوج
نو یو سړی ته وی راشه د قرآن شریف یو آیات ووایه، اله شابه د قرآن آیت ووایه. نو هغه سړي په ښکلی اواز دا آیت تلاوت کا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون. چې مسلمانانو ته وایي چې خپل نظرونه ښکته کړي او د خپل اندامونو حفاظت وکړي، دا ستا دپاره صفۍ د زړه ده او د وجود ده، الله پار څه خبردار. او بیا څه وایي؟ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. ښځو ته مو وایه چې خپل نظرونه ښکته کړي، یوازې سړو ته نه. یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، وغیم د خپل اندامونو حفاظت وکړي. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، او خپل زینت او ډول به نه ښکاره کوي، دا به نه ښکاره کوي. چې کوم ډول ځای دی او د سړو نظر ځان ته راکاږي نه به ښکاره کوي. الا ما ظهر منها، هغه چې مخلص او خلاصیت یې نه وي یو ځای ښکاره شي نو بیا له خبره ده، مجبوری یې شي او مخلص یې تنی او یو ځای ښکاره شي، ګوته ښکاره شي مثلا، یا سترګې ته خو پړونې به خامخا لرکې ورسره تندي سیسه ښکاره شي مثلا، پوزه ورسره ښکاره شي، غوږ ښکاره شي، مجبوري د پروا نشته، دا پروا نشته. ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، د پړونې علاوه په دې سینه د پاسه لوپټم ور واچوئ. په پړونې خو ښځه پټه شي، په کمیس خو ښځه پټه شي، خو د کمیس د پاسه یو لوپټه دې په دا ګریوان ور واچوئ. چې دا آیت کله نازل شو کنه نو صحابیات خو به عمل فوراً کو، د هغې به غټ غټ څادرونه او پړونې به لوپټې نه وي، نو فوراً یې د پړونو نه غاړې وشلولې او د هغې نه ځان له فوراً لوپټې جوړې کړې، لوپټې په سر کې. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. نو لوپټم واچوه، پړونې پې د پاسه واچوه، گریوانونم پټ کا. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن وابنائهن وغانهن. دا ذی رحم محرم ورته وایي چې که د خپل زوی د مور مخ ته ګوري، لاس ته ګوري، مرۍ ته وګوري، اوړاغه ګلیچو ته وګوري، دا خیر دی. رور ورته وګوري چې چا سره مستقل نکاح نه کېږي نو د خپل خور رور د خور مخ ته غوږونو ته کور کې اوړه به نه غږي، مټو ته به یې ګوري او داس به نه کوي، لیچو ته کتی شي، خپو ته کتی شي، زوی مور ته کتی شي، دغسې رور خور ته کتی شي، یا څه ورته کېږي داسې نږدې رشته دار شو مثلا پلار لور ته کتی شي. دا هغه څوک چې مستقل نکاح ورسره حراموي هغه ورته بیا کتی شي. دا پرده لازم شی دی د مارونو پورې. ما یو ځل یو مثال ورکړو، هغه ډېر زیات خور شو، هغه دومره خور شو بیا چې ما ته چا په دې فیسبوکونو هم رالل. مثال مې ردې ورکړو د پردې د میوې مثال مې ورکړو. ما وی تر څو چې میوه په پوستکي کې دننه وي نو دا محفوظ دی، او که پوستکي رته لرکه لکه مثلا د سیو نه دی پوستکي لرکه، رښتیا ووایه مچان او ماشي پې بنګېږي که نه بنګېږي او څښاشي که نه شي. کیلې ته وګوره، کیلې ته کیله په پوستکي کې بنده ده نو محفوظ پرته ده، خو که د کیلې نه د پوستکي لرې که نو ماشي مچان پې بنګېږي که نه بنګېږي نو څه چل به وشي بیا فوراً څښاشي. دا قانون دی، دا قاعده ده. دقه رنګې ښځه میوه ده نو چې دا په پړونو کې بند دی دا محفوظ ده، او که پړونې رته لرې کړه لوپټه رته لرې کړه دا څښاشي بیا، دا څښاوالې معنا څه بې حیا شي، بیا دې کې بې حیایي پیدا شي. زمارونو موږ خو مسلمانان یو، ټول وایي الحمدلله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې زموږ اعتماد دی چې کومه خبره کوي د خدای له طرف نه وي، شریک خبره د خدای نه وي، او بیا دې به دا خبره هغه کوي چې د مسلمان خیری پکې، عزت یې پکې. قسم په خدای چې حیا ډېر اوچت شی دی، ګوره خدای پاک دې د بې حیایۍ نه ساتي. نبی علیہ السلام مبارک حجت الوداع کې را روان دی، د مزدلفې نه چې کله راځي مینا ته نو شاته ورسره حضرت فضل ابن عباس رضی الله عنه په اوښه ناست دی. فضل ابن عباس یې د تره زوی دی، د حضرت عباس صاحب زوی دی، او دې ډولې و خشتاو.
دی خشتو ډولې او هلک وره کوټې د خثعم قبیلې یو ښځه ده، ښځه هم ځوانه ده. د نبی علیہ السلام مبارک نے تپوس وکړ، نو په حد کې یو ښځو مخ ښکاره کړي. حضور پاک نے تپوس وکړ، وی د الله رسوله ان ابي زما پلار چې دی شیخ کبیر ادرکه الحج، حج په فرض شو او شیخ بوډا سپینګیری سړی دی، په اوخه د پاسه ټینګېدي نشي غورځېږي. افاحج عنه، د الله رسوله زه د خپل پلار په ځای حج وکړم؟ نبی علیہ السلام مبارک وته نعم حجی عنه، بالکل د پلار طرف نه حج وکړه. نو د فضل ابن عباس دی جنې ته قتل، انسان دی نظر غیر اختیاري پریودي. رسول الله مبارک چې وکتل چې دا لک خو دی جنې ته ګوري، نو زره لاس شاته توکو او د فضل ابن عباس سټه بل خوا ورواړو، منوري وتغږونه که هم مخې ولا بل خوا واړو. نو حضرت عباس وته وی د الله رسوله لملویت عنق ابن عمک، وی د تر د زوی سټ دی ولی بل خوا واړو. صحابه خو تاسو کوي چې څوره معلوماتو ولی د تر د زوی سټ دی بل طرف ته واړو. حضور پاک سو فرمایل وی رأیت شابا و شابتا فلا آمن الشیطان علیہما، وی زوانا و زوانا می ولیدل، نوی د شیطان نه په د بچوالی نه اعتماد په دې خبره زه دا رړله مې داره نه لل چې دی به د شیطان نه دا دواړه محفوظ شي، د شیطان نه په امن شي. شیطان چې تروانې په منځ کې رانولي، ازنا جینۍ دته او دی هغه ته په سترګو کې خو هم قصې پسې کېږي، بل ځای نه غره جوړه نه شي. بشیر جان خدای دې غم نه خلاص دی، دې غم نه دی خدای خلاص، ځکه خو چې کم سړی ړوند شي او په صبر وکړي الله جنت ورکوي. زمارونو دا ګوره اوس حضرت افضل خدا رسول الله مبارک د طرز دی نیک سړی دی، لیکن دا یو قانون خلکو ته خاو، هغه نه ممکن نه چې دا خبره نه وي صادره شوې، خدای قانون خلکو ته خو چې داسې به نه کوي. نو ښځه چې د کور کې دننه پرده به کوي. بعضې داسې یو مجبوره زمانه راشي چې لیور نه سره کور کې که ورته وایي چې لیور نه پوره ستر کوه نو غم جوړېږي، بیا خفګان جوړېږي، په کار خو ده چې خفګان جوړېږي. یا بعضې وخت کې د تره زوی راشي، د ماما زوی، ترور زوی راشي، اوس که دته ستر کې خو ډېره ښه خبره ده، خو که ته ستر کې او غم جوړېږي، فتنه جوړېږي، جنجال جوړېږي او خاندان روانېږي، نو بیا فقهاو دا لیکلي دي چې سلام دې پیچې السلام علیکم وعلیکم السلام. او که داسې یو ځل نیوي دی مخ ته وګوري نو خیر دی، عذر دې مخ اړی او ناسترې ورسره نه کوي، یو ځای لاس دې نه ورکوي. ګورې زمونږ په وطن کې خلک لاسونه هم ورکوي، لاس به نه ورکوي، وجود به ورسره نه نږدې کوي، یو ځای به ورسره نه کښېني، هسې سلام علیکم وعلیکم السلام مخ ته دې بیا واړه. دا دې ورته وي پلار څنګه دې کور واړه بندیان ښه دي، او مخ دې یو بل ته ناړئ که نه، مخ دې شا دې ته وکړي که نو هغه زمونږ وطن رواج دی، ښه خو نه ده داسې په کار خو دا دی چې پوره بنده ستر وکړي، پرده وکړي. خو که داسې کوي د ضرورت په وخت کې چې فتنه، فساد، جنگ، صله رحمه، قیدل او اختلافات جوړېږي نو بیا خیر دی، سلام کلام په یو بله چولی شي، السلام علیکم څنګه کور بندیان ښه دي او خیر دی، ټول ټیک ټاک او بس مخ دې واړه، کوټه کې د ورسره نه کښېني، یو ځای ناسته نه کوي ورسره، او به شربت وکړي، ماشوم په لاس ته یې وله ورکړي، اب خاوند ته دی وی راشه دا شربت وبولې اوسه. نو کېږي که یو سړی پرده کوي نو کېږي، دا نه چې نه کېږي، دا ضروري څیزونه دي، دې نه ډېر لوی مفاسد جوړېږي او دې نه ډېر لوی فتنې جوړېږي او فتنې ته ګوره جوړې شوې دي. او زما وروڼو یو خبره بله زده کوم، دې زمانه کې دا موبایل ډېر لوی غم، زه بار بار دا ویم، جمعو کې هم ویم، په تقریرونو کې هم ویم چې نن د فتنې لوی مصیبت موبایل دی او نن د فتنې لوی غم انټرنیټ دی. موټر سایکل خو مې وې د فتنې لوی شی نن چې دی هغه موبایل دی او انټرنیټ دی، ټول الکان او جنکۍ ته وبرباد کړ، نیټ دی او نیټ دی، څه به پې وکړې، او ته پردی ښځې ته وګورې او په تصویر کې وګورې او په نیټ ورته وګورې نو څه چل به وکړې، یو منټ به لذت محسوس کړي، یو منټ، د هغه منټ لذت دپاره د خدای قهر ولې په سره لې، هغه خدای چې مونږ له ډېر لوی عزت را کړی دی
بچی را کړی دي، صحت را کړی دی، انسانیت را کړی دی، ایمان را کړی دی، هغه د یو سکند لذت لپاره ولې خفه کړو؟ قسم دې دا قمقلتوب دی. نو لږه زنانو له پرده کوخه بار ته چې وځي پړونې په سر یې، بورقه دې په سر یې، کلک پړونې ښځې په سر یې چې بار ته وځي او مارکیټونو کې دې نه ګرځي. مهرباني دې وکړي. سړي دې ښځو له سودا کوي که نه؟ موږ څه شوي یو چې ښځې دې او موږ له سوداګانې کې دا بېحیایي ده، دا شرم دی. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها حضور پاک سره ناسته او میاشت ختلې وه. وی فاطمې غره میاشت ختې ورته ونه کتل. بیا ورته بچې میاشت بیا نه کتل. وی بچې فاطمې میاشت ختلې ده که نه؟ وی د الله رسوله بابا زه خو د دویمې درېیمې شپې میاشت ته نه ګورم. ولې ورته نه ګورې؟ بابا دې وخت کې سړي ورته ګوري نو زموږ د سړو نظر په دې میاشت یو ځای کېږي. نو ګوره شریعت کې دا منع نه دي که یو سړی هم دیوال ته ګوري او ښځه هم هغه دیوال ته ګوري، داسې منع نه دي، لیکن د هغې حیا ته وګوره. او چې کله وفات کېده نو وصیت یې وکړه دا ډولی چې مونږ په دې مړي د پاسه اچو که نه د زنانه د پاسه، دا د هغې رواج و. هغې ته چا ویلو چې په حبشه کې چې مړ زنانه مړه شي او مقبرې ته وړون لرګي پې د پاسه ږدي. نو وصیت یې وکړه وی زما په کټ باندې به دقسې لرګي کېدی او د لرګو د پاسه به څادر واچوی چې زما کفن هم څوک ونه ویني او جنازه به مې د شپې کوی. ټوله دې ته حیا وایي. الحیاء نصف الایمان. حیا خو ایمان دی. زنانو کې چې حیاي د ګناه نه بچي، پرده دې کوي، باقاعده مضبوطه پرده. پخوا چې ناوې واده شوه او پلار کره بتله رښتیا ووایه نو ټانګه کې به شاته څادر تړلی و که به یې نه و تړلی؟ او 3 میاشتې پس بتله. اوس خو پس په هغه شپه ځي په 3 میاشتې او شاته به یې څادر تاو کړی او د کوچوان او د دې په منځ کې به په هغه سیټ بېل څادر تړلی و. قسم په خدای لیدلیم دي په پرده کې بتله او سور وځي به په کور کې دننه د لیور سره او د سخر سره سترګې نه لګولې او سړي به هم سور وځي پلار سره سترګې نه لګولې پټ به کور ته راته به او جنۍ به چې ته 3-4 میاشتې پس پلار کره تله او ډولۍ ته به خېجوله جړل به او ښځې به ترې راته وایي اوس صاحبه ګو ډولۍ ته چې ته لاس وروړی هغه مخکې نه ټقار شروع کړي. ولې زما د خپې ماتې دي څه په مخکې نه روانئ، د ټولو نه مخکې روانه نرې چادر او دا حیا کوم طرف ته لاړه؟ درنې بورقې څه شوې؟ هغه اوس ورته دا نوې ډیزاین والا ښځې ورته شټل کاک وایي. څه شوې هغه بورقې؟ نو حیا اوچت شی دی چې خدای او رسول کم شي سړي او ښځې له خوښ کړی دی. قسم په خدای چې دا د انګریز د خوښې نه ډېر بهتر دی.